ملأ الذین الله وی ویلو سردارانو ها کسانو استكبروا چزانو نے لوی گړلیو من قومه د قوم د حضرت شعیب علیہ السلام نا لنخرجنک خام خوب شړو تعالی یا شعیب علیہ السلام والذین ها کسان امنو چې مؤمنان دی ما کتا سرا من قريتنا دخل کلینا ولتعودن فی ملتنا یا برا واپس شیتا سپ دین زمون کې قال ویلو حضرت شعیب علیہ السلام ولو كنا کارهین اگر کيوم بدګنون کی قد افترینا بیشک جوړ کړي وای مونږه علی الله په الله باندې کذب بندرو ان عدنا کچری شومږه واپس شومږه فی ملتکم پدین تاسو کې بعد اذن جان الله منها پس داغنه چې خلاص را کړی دی الله مونږ ته دینا وما يكون لنا الذي مناسب لنا نعود فيها لا چې موږ واپس شو پدې کې الا ان يشاء الله ربنا مگر دا چې خو خشید الله چې رب زمونږ دی وسع ربنا فراخ دے رب زمونږ کل شین هر یو شی ته علم په اعتبار د علم علی الله په الله باندې توکلنا بر وسع اعتماد کړې مونږه ربنا افتح بیننا اے زمونږ رب فیصلو کی پمن زمونږ کی و بین قومنا و پمن قوم زمونږ کی بالحق فحق سرا وانت خیر الفاتحین او تے بہتر د فیصلے کون کنا وقال الملأ الذين كفروا ویلو سردارانو ها کسانو چې کافرو من قومه د قوم د شعیب علیہ السلام نا لئن اتبعتم شعیبا کچرتا بداریو کتا سود شعیب علیہ السلام انکم اذا لخاسرون نو یقینا تاسو پدغه کی خامخا تاوانیان بئی فاخذتهم الرجفه ولو ذل زلزلی فاخذتهم الرجفه ولو ذل زلزلی فاصبحوا فی دارهم نو ګرځي دلی دای په خپل کورونو کې جاسمین پړمخه پرات یا جاسمین معنا علماء دام کای میتین سبا کړه دای په خپل کورونو کې جاسمین چې د یمړ الذين ها کسان کذبوا شعیبا چې دروغ نسبت کړو شعیب علیہ السلام تا کألم یغنو تابوی گنی چې دای نو دی رشی فیها پدې کې تابوی چرئی پا دغکلی کی دیر شوینو الذین ها کسان کذبوا شعیبا چر دروغ نسبت کڑو شعیب علیہ السلام تکانوهم الخاسرین او دی تاوانیان فتولا عنهم نوڑی دلیو حضرت شعیب علیہ السلام ددوین وقالو ویلیو یا قوم ایزما قوم لقد ابلغتکم بیشک رسول ما تاسو ترسالات ربی پیغامات دخل رب ونصحت لكم خیر خواهی مل ټوله و تاسو خیر خواهی مل ټوله و فكيف اساز بسرنگ خفشم على قوم کافرین فقوم کافر باندې وما ارسلنا فی قريه الله و نور علی گلم فیوکلی کی بن نبیین پیغمبر الا اخذنا اهلها مگر نیولیو منگا اہلها او سیدن کی ددیکری بالباسائے پسختو د مالونو سرا ودورائیو پسختو د مرزونو سرا لعلهم دیر پارا یدورعون چری اللہ تاجزیو کری ثم بدلنا بیاو بدل کراوستو منگا مکان السیئتی پزیر تکلیف بانے الحسنت خوشالی حتی عفو تردی چی دی دیر شویو نفسونه هم ډیر شیو او مالونه هم ډیر شیو وقالو او ویلو دی قد مس ابانا بشکر سیدلو زمونږ مشرانو ته عبدالراو تکلیفنا والسراو خوشالۍ بس ایله تکلیفنا او خوشالۍ رسیدلې فاخذناهم ننیولیو مونږ دوی باتتن ناساپی وهم لا يشعرون او دوی پویدلنا
ولو ان اهل القرى کچره دا کلو والا امنو چی مان وروړو واتقوا او ځان دې شرک نه بچ کړي واتقوا ځان دې شرک نه بچ کړي د تقوا مانو ځان د شرک نه بچ کول او باز علماء د تقوا دا مانام کړي واتقوا تقوا اختیار کړي تقوا سو علم نه قران له او عمل له په قران باندې لفتحنا نخام خامنگ برا کلاو کڑی علیہم پدوی بانے برکات من السماء برکتنا دا اسمان دا طرفنا یعنی باران با وقت کی دے یا طول خیرونا دا بر طرف نرازی او اللہ رالی لفتحنا علیہم خام خامنگ برا کلاو کڑی علیہم پدوی بانے برکات من السماء برکتنا دا اسمان دا طرفنا والارد و دزمک دا طرفنا ولکن کذبوا لیکن دید دروغ نسبت کړو فاخذناهم نیولیو مونږ بما كانوا یکسبون په هغه سبانه چوده غیلر کون کی د دې اعمال د وجنه مدې نیولیو افامن اهل القرى آیا پس بچ بشی دا کلو والا افا امنا آیا پس بچ بشی اهل القرى دا کلو والا ایاتیهم دا چراشی دوی تباسنا عذاب زمونگا بیاتن دشپی وهم نائمون و دیویود او امنا اهل القرى آیا بچ بشی دا کلو والا ایاتیهم دا چراشی دوی تباسنا عذاب زمونگا زحن پا وحد ساخ کی وهم یلعبون او دوی لوبی کون کی افا امنو مکر اللہ آیا بی یری دی دوی دا عذاب دا اللہ نا فلا یأمنون نبی یری کی مکر اللہ دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان اولم یهد للذین آیا ندیخ کار شوی حق کسانو تا یرثون الارضوا چی پا میراس بوالی دا ازمک من بعدها پس دا اهل لدیزمکنا اللہ نشاو داک زمونگا خوخشوے اصوبناهم بزنوبهم نو برسو مونگا دوی تازاب بزنوبهم فسبب دو گناہن دوی اولم یهد للذین یعنی آیا ندخ کارشوے ها کسانو تا یرسون الارض من بعد اہلها چغی پمیراس دازمک واغستا پس دا حلاکت دا اہل لذینا چې پاغنور مون عذابون راوستل هلاك موکل الله نشاو دا کچری خوخشی زمونگا اسوبناهم نو عذاب بورسو دوی ته بذنوبهم په سبب د گناهونو دوی ونتبع مهر بولغوالا قلوبهم فزنو دوی فهم لا يسمعون دوی بیا صحت خبر اورینا او قبل ایمینا تلک القرى داو کلی نقص علیکا چی بیان کو مونگ پتابانے من انبائها دا خبرونو ددینا تلک القرى داو کلی نقص علیکا چی بیان کو مونگ پتابانے من انبائها دا خبرونو ددینا ولقد جاءتهم بشکر اغلیو دوی ترسولهم پیغمبران دوی بالبینات پسرگند معجزو باندې فما كانوا ليؤمنوا نو دای چی مان وروړ بما کذبوا من قبل فسبب د هغه چې دای د دروغ نسبت کړو من قبل د دین مخکی کذالک دارنګي یتبع الله مهر لګی الله علی قلوب الکافرین کذالک دارنگی یتبع اللہ مہر لگئی اللہ علی قلوب الکافرین پزرنو د کافرانو باندې وما وجدنا لأکثرهم من عهد او ندے مندلے منگا لأکثرهم ډیرو د دوی ته من عهد سپرواله پواده باندې و ان وجدنا اکثرهم یقینا مندلی دی منگا ډیر د دوی لفقین خامخانا فرمان ثم بعثنا بیارا لگلو منگا من بعدهم پس دوینا موسیٰ علیہ السلام بے آیاتنا پخپل موجزو دلائل باندی
الى فرعون تو ملئه او سردارانو داغتا فظلموا بها ظلم خیا په معنا د کفر فظلموا بها فكفروا بها دای د دې آیاتونو زمونږ انکار کړو دا معنی وا فظلموا بها دای انکار کړو د دې آیاتونو زمونږ یا فظلموا دای ظلم کړو په خلکو باندې بها په سبب د دې آیاتونو زمونږ باندې هغه ایمان وروړو نو دای په ایمان وروړو د وجنه ظلم کړو فظلمون دای ظلم کړو په خلکو باندې بها په سبب د دې آیاتونو زمونږ باندې چې هغه دې باندې ایمان وروړو فانظروا غور کیف کان عاقبت المفسدين سرنګ او اخیری انجام د فاسدانو د مفسدانو وقال موسی ویل موسی علیہ السلام یا فرعون و فرعون انی رسول من رب العالمین بیشک از پیغمبریم د طرفه د پالون کی د مخلوقاتنا حقیقن واجب دی علی کیو قرأت علیہ حقیقن علیہ یعنی واجب علیہ واجب دی پا ما باندې دا خبر لازم دا پا ما باندې اللہ قول دا چه نبوائم ز علی اللہ پا اللہ باندې الا الحق مگر حق خبرہ قد جیتکم بیشکرات للمکڑی دی تاسو تببینت من ربکم پیو واضح دلیل سرستاسو درب د طرفنا فارسل معیا بنی اسرائیل نورا پریزا دما سر بنی اسرائیل چې د الله دین ورته بیان کم قال فرعون ویلو ان كنت کچریت جیت بآیت شرات لکڑی پس معجزه او دلیل او نشانه باندې فاتبها نظرات لو کپاغي باندې ان كنت من الصادقین کچریت درشتننا فالقى صواهو غرزول واغم ساخ پل فیضا هيا نو ناسا پیغا ثعبان مبین خامار اخکارا ونزع يده رئیس پیو لاس پل ترخن فیضا هی ناسا پیغا بیدعاء للناظرین تکسپینو دا پارا دکتن کو قال الملوویلی سردارانو من قوم فرعون دا قوم دا فرعون ان هذا لساحر علیم یقینا دا خامخا جادوگر دے پوها یرید دے رادلر یخرجکم دا چوشڑی تاسو من ارضکم دزمک استاسونا فماذا تامرون تاسو ما تسمشور را کوئی قالو ویلو دے سردارانو د فرعون ارجه مهلت ورکدی موسی علیہ السلام تواخاه اورور دتا وارسل فی المدائن حاشرین اولی گپدی خاریو کے حاشرین راجمک ان کی یا تو کرابولی تاتا بکل ساحر علیم ہر یو جادوگر پوہا وجاء السحرۃ والله وراغلیو جادوگر فرعون تا قالوا نویلو دوی ان لنا لاجرا یقینا موږ د پاره خامخا مزدوری بوي ان كنا نحن الغالبین کچری شو موږ غالب او زور اور په موسی علی السلام قال ویلو فرعون نعم او تاسو لبا اجر خامخای وانکم لمن المقربین او یقینا تاسو خامخا زما په دربار کې د نږدې قانون وایي قالو ویلو دی جادوګر یا موسی اے موسی علیہ السلام ایمان تلقیا یا خط ارتاو کا و اما ان نكون نحن الملقین یا بشمنگا ول غرزون کنا قال ویلو موسی علیہ السلام القوا زیتاسو خپل جادو غرزو یو پیش کئ فلما القوا هر کله چې د خپل ام ساګانه او رسۍ غرزولوي سحروا اعین الناس نو جادوی کړو پسترګو د خلکو باندې واسترهبوهم داخله کی يرولیو وجاءوا بسحر عظیم اور اتل کړو دای په جادو لوی سرا واو هنا الى موسی الله وی وحی کړو موسی علی السلام ته ان القی عصاک دا چوغرزوا امساخ بلدی نام سے غرزولا فاذا هي الناس پی تلقفو تیرکل ما یافکون چې دی جوړ کړیو فوقع الحق ثابت شو حق وبطل ما كانوا يعملون او باطل شو هغه چې دی عمل کوونکی فغلبوا هنالک کمزوری کړي شول دی په دغه مقام کې وانقلبوا صاغرین او ګرځیدل دی ذلیلان والقي السحرة
او غرزول شل جادوگر ساجدین سجدہ کون کی اللہ تا قالو ویلو دوی جادوگرو آمنا برب العالمین منگ ایمان روڑے پپالن کی د مخلوقاتو رب موسیٰ و ہارون چی رب د موسیٰ و د ہارون علیہ السلام نے قال فرعون ویلو فرعون آمنتم بہی تاسو ایمان راڑو پدی موسیٰ علیہ السلام قبل ان آذن لکم مخی د دینه چې مالا اجازت نه کړي تاسو لا دما د اجازت نه مخی مو ایمان راړو ان هذا بشکدا لمکرن خامخاس چلول مکرتموه چې دی چلور لکړي تاسو فل مدینه پدې خار د مصر کې او دې لپاره مدا چلول جوړ کړي لتخرجوا منها چو شړی تاسو د دې مصر نه اهلها او سیدن کی د دې فسوف تعلمون زرد چې تاسو په پوه شئ دا د دنیوي لیډرانو سیاسيانو کاری هغه چې دا مشوره کړي و لو قطع عن خام خاذب کټ کم پریبکم ایدیکم لا سنستاسو وارجلکم خبستاسو من خلاف عدل بدل یا من خلاف د وجد مخالفت زمانہ ثم لأصلبنکم اجمعین او بیا خام خاپ سلیبکم تاسو ټول قالو ویلو دی مومنانو اس پروانشتا انا الى ربنا منقلبون بیشک موږ خپل رب ته واپس کیدون کیو وما تنقم بدن غنیت اے فرعون منا زمنا الا ان آمنا مگر دا چې موږ ایمان راوړې دې بی آیات ربنا پایاتونو د خپل ربانه لما جاءتنا کله چې د آیاتونو راغلیو موږ ته ربنا ویلو دی مومنانو ای زموږ رب افرغ را نازل کی علینا پمغ باندې صبرن صبر وتوفنا مسلمین او وفات کی موږ مسلمانان وقال الملأ ولی سرداران من قوم فرعون قوم فرعون اتذر موسی آیا پریگ دت اے فرعون موسی علیہ السلام وقومه وقوم لیفسدوا فی الارض دید پار شروانیو کی پزمک کی فساد کی پزمک کی ویذرکا او پریدی دا موسی علیہ السلام تا و آلہتک او استاغ معبودانو لرا استاغ خدایانو لرا یا ویذرک پریدی دا موسی علیہ السلام تا و آلہتک یو قرت پدی کی دا و الہتک او عبادت ستا تی پریخ استا عبادت تی پریخ قال ویلو فرعون سنقتل ابناءهم زرد چ قتل بکو مونږه ابناءهم زامن ندوی ونستحی نساءهم جندای و پرید نساءهم اغا زنان د دوی لونه د دوی وانا فوقهم قاهرون یقینا مونږ د پاسر دوی غالب او زور اور قال موسی ویلو موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم تا استعینوا بالله امداد غړی د الله نو وسبروا صبر وکي ان الارض لله بشکز مکد الله یورثها پمیراث ور کوي دیت مې شاو هغه چاله چې خوشی من عباده د خپل بندگانو نا والعاقبۃ للمتقین او اخیری د خیر او د خوشاله انجام د پاره د پرهیزګارانو دی قالوا نویلو دی مومنانو اوذینا منت تکلیف را رسول شو من قبل ان تاتینا مخی درات لوستانا منگتا ومن بعد ما جیتنا او پس داغنا چی تراغل منگتا قال ویلو حضرت موسیٰ علیہ السلام اسا ربکم دیر زرد چی رفستاسو ان یحلک عدوکم حلاک بکی دشمن ستاسو ویستخلفکم فی الارض او جان نشین بو گرزئی نائبان بو گرزئی تاسو فی الارض پزمک د مصر کی فینظرن اللہ گوری کیف تعملون جتاسو بسنگ عمل کوئی ولقد اخذنا اللہ وی بیشک نیولیو منگ آل فرعون قوم د فرعون بالسنین پکہت نسرا ونقص من الثمرات پکمی سرد میونا لعلهم یذکرون دید پارا چی دی نصیحت قبول کی
فاذا جاءتهم الحسنه کله چې برال دوی ته خوشالي صحت به ملاو شو یا وکاله بادو قالوا نویل بدوی لنا هذه د موږ د پاره دا موږ د دې مستحق یو وان تصبهم سیئه او کو برسید دیت سیئه ستکلیف یطیروا بموسی نسیرواله به غنلو د موسی علی السلام و من معه او دا چا چې دی موسی علی السلام سره مرګریو الا خبردار انما طائرهم اغس پیرواله د دوی عند الله د الله د طرف نه دي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډیر د دوی نه پوهیږي نه وقالو او ویلو دوی مهما تاتنا به هر غس مهما تاتنا به هر غس چروړې تمونتا چراتل کې تمونتا بنا به چتراتل کې منتبه پاغه باندې من آیتن سمجزیو د نشانینا لتسحرنا دې پار چت جادو کی په مونږ باندې به په سبب د دې معجزې فما نحنو لک بمؤمنین نو مونږ نیو پتا باندې مان وروډن کی استاد خبره تصدیق نکو فارسلنا علیهم الطوفان الله را لګلو مونږ په دی باندې طوفان فارسلنا علیهم الطوفان را لګلو مونږ په دی باندې طوفان والجراد وملخان والقمل اوسپگی والضفادع او چندخان والدماوینی آیات مفصلات دا نشانی سرګند فاستكبرون دی تکبر کړو وکانو قوم مجرمین او دیو قوم مجرم ولما وقار کلشی واقع بشورا نازل بشو علیہم الرجزو پدوی بانے عذاب قالو نویل بدوی یا موسی دولنا اے موسی علیہ السلام دعا غاړه موږ پار ربک در خپلنا بما عهد عندك فسبب د هغه چې وعده کړی د انک تاسرا لئن کشفت عن الرجا کچل لری کو تازمون د عذاب دعا دی او تا عذاب لری شو لنؤمنن لک نخام خامستا په خبر باندې به یقین کو ایمان ور باندې راړو ولنرسلن معك وخام خپریک بدومغه تاسر بنی اسرائیل فلما ارکل کشفنا چلری بکم غانهم الرجل دین عذاب الى اجل تریو نیټی پوری هم بالغوه چې دای باغ نیټی تر رسیدل او رسیدې وشول اذا هم ينكسون نو ناسا پی بودای دیوا دل رماته انکی غواده به ماتکا فانتقمنا منهم الله وینو بدلم یغستو منهم ددوینا فاغرقناهم نغر کړي میو دای ډوب کړي میو دای فلیم په دریاب کې بیانهم پدی سبب باندې چې دوی کذبوا بیااتنا دای بدرغ جنګل آیاتنا زمونږه وکانو عنها غافلین او دای دیننا خبره واورثنا القوم الذين فمیراث کی مور کړو کوم ها کسانو ته کانو چوغی یستضعفونا چې کمزوري غنل شول مشارق الارض په مشرقونو د زمکه کې او مغاربها او په مغربونو د دې کې دایله په میراث ور کړو التی هغزمک بارکنا فیها چې موږ برکت چولې پای کې وتمت کلمت ربک الحسنا وتمت پورا شوا کلمت ربک وعده درفستال حسنا خیستا علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیل باندې بما صبروا په سبب داغه چې دای صبر کړو ودمرنا هلاک کړو موږ ما هغه کان چو یسنو فرعون چې جوړول و فرعون د چې پزمکه د مصر کې کوم عمارتونه او محلات جوړ کړو او هلاک کړ ودمرنا هلاک کړو موږ ما کان چو یسنو چې جوړول و فرعون وقومه وقوم دد وما كانوا يعرشون او هغه چودای سپرونه جوړون کی د باغونو لپاره سپرونه د باغونو لپاره جوړ کړو هغه سم الله هلاک او تباہ کړ وجاوزنا الله وی پوریستلی موږ به بنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل په دریاب باندې وجاوزنا پوریستلی موږ به بنی اسرائیل البحر په دریاب فات ولا قوم نو دای راغلی په یو قوم باندې یا کفونا چې عبادتونه کول
یا کفون همیشواله کولو په عبادت باندې علی اسنامن د ثبوتانو لهم چې د دوی لپاره صدرگاہونو داغه په عبادتي مداومت او همیشواله کولو. قالوا نویلو دی بنی اسرائیل یا موسی اے موسی علیہ السلام اجعل لنا الہن مقرر کمون د پاره یو معبود یو مددگار کما لهم الہ لک څنګه دوی د پاره مددگاران دي. قال ویلی موسی علیہ السلام انکم قوم تجهلون یقینا تاسو یو قوم یې نا پوها. ان هؤلاء یقینا دا کسان متبر ما هم فیه هلاک او تباہ ده هغه چې دی پاغي کې دای چې په کم دین کې دا خو تباہ او هلاک ده. ان هؤلاء یقینا دا کسان متبرن هلاک او تباہ ده ما هغه دین هم فیه چې دی پاغي کې وباطل ما كانوا يعملون او باطل او برباد ده هغه چې دی کوم عمل کوي. قال ویلی موسی علیہ السلام اغیر اللہ یا غیر دا اللہ نابغیکم زولتم تاسو تا الہن بالخدای و بالمعبود بالمددگار وهو فضلکم او اغی غرکڑی تاسو غروالے در کڑی تاسو لال العالمین پا مخلوقاتو دخپل زمانے باننی. وَإِذَنْ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ رایات کئی اغا وقت خلاصے میں در کڑی تاسو من آل فرعون دا قوم دا فرعون یسومونکم چی رسول بے تاسو تسوء العذاب بد عذاب یقتلون ابناکم قتلول بے زامن ستاسو استحیون نساکم جوندی بے پر خودی لونستاسو وفی ذالکم او پدی نجات درکولو کی تاسو لبلاؤن انعام و احسانو من ربکم ستاسو رب دا طرف نعظیم دیر لوی. وواعدنا وعدکڑی ومگا موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام سر 30 لیلتن دا دیر ششپو واتممناها پورا کړی موږ دل رب عشرن پلس سرا فتم میقات ربه نو پورا شوی واغه نیټه معلومه د موسی علی السلام د خپل رب سرا 40 لیلتن سلویخ شپې فتم میقات ربه پورا شوی هغه وخت مقرر د موسی علی السلام د خپل رب سرا 40 لیلتن سلویخ شپې. وقال موسی ویلی موسی علی السلام لاخیه خپل رورتا هارون چې هارون علیہ السلام اخلفنی فی قومی شخلیفہ زمانہ زما په قوم کې اخلفنی شخلیفہ زمانہ فی قومی په قوم زما کې واصلح او د دې اصلاح کوشش کوا ولا تتبع سبیل المفسدین او مروانېګه د لارې د مفسدانو پسې. ولما هر کله جاء موسی چراغ موسی علیہ السلام لمیقاتنا د پاره دا نیټه مقرری زمونږه وکلمه ربه او خبرې کړې دا سره رب داغ. قال وی موسی علیہ السلام رب زما رب ارنی ما تزانو خیا انظر الیک چې زو ګورم تا ته شوق پیدا شو. قال رب العالمین ورته ویلی لن ترانی چرم ما په دنیا کې لیدې نشي ولکن انظر الی الجبل لیکن وګور دې غرتا فین استقر مکانه کچر دے باقی پاتے شو مکانہو پر خپل زیبانی فسوف ترانی زرد چتب معوینی. فلما ارکل تجلا ربہو چی تجلی سرگند کڑی و رب موسیٰ علیہ السلام للجبل دی غرتا جعلہو دکا نگرزولو دی غر لرحموار دزمک سرا دکا ہموار دزمک سرا پزمک کی ورخخ کو. وخر موسیٰ صعقا او پریوتو موسی علیہ السلام بے خدا و بے ہوشا. وخر موسی صعقا او پریوتو حضرت موسی علیہ السلام بے ہوشا. فلما فاق هر کل چرا په ہوش شو قال ویلو موسی علیہ السلام سبحانک اللہ پاکی دا تعالی را تبتو الیک ز توبه با سمتا توانا اول المؤمنین او زم اول د مؤمناننا. قال ویلو رب العالمین یا موسی اے موسی علیہ السلام انی استفیتک بے شک زچ ما غرکڑے تعالی الناس په خلق باندې برسالاتی پس سبب د رسولو د پیغاماتو زما خلق لا و بکلامی او په سبب د خبرو کولو زما د تاثرا فخذ ما تهتک نونی صحابه چې ما در کو تا تا فخذ نونی سماعت تو کا چې درکړی مینی تا تا وکم من الشاکرین
او شد شکر گزارنا وکتبنا له فی الالواح او لیکلو منگا اغل فی الالواح پتختو د تورات شریف کې من کل شیء د هر یو شی د دیننا هر یو خبره ضروري د دین په دې کې لیکلو موعظه نصیحت و تفصیلا لكل شیء او وضاحت د هر یو شی د دین فخذها نونی صدا بقوت په مضبوط والی سرا وامر قومک او حکم دیو که قوم خپلتا یاخذو باحسنها چغیم انسی اغه ډېرې خیسته طریقې د دې کتاب سوریکم دار الفاسقین زرد چوبخم تاسو لا کور د فاسقانو د نافرمانو چې فرعونیان دي اغه مصر ده دا بستاسو قبضه کراولم یا دار الفاسقین مراد جہنم دے سوریکم زرد چوبخیم تاسو تا دار الفاسقین اغا کور د فاسقانو د نافرمانو چې جہنم نے تاسو به وګورئ دغه حال ساصرف والله زرد چوا بړوم ځان آیاتی د فهم د خپل آیاتونو د پوی د خپل آیاتونو الذين ها کسان يتکبرون فی الارض چې غیلوی کوي پزمکه کې بغیر الحق پنا جایز طریقې سره و ان يروا كل آیه کچریوی دی هر یو نشانه هر یو دلیل لا یؤمنو بها ایمان نراړي پاغي و ان يروا سبیل الرشد کچریوی دی لار د هدایت لا يتخذوه سبیلا ندین نسی غیلر اللار و ان يروا سبیل الغی او کو ګوري دی لار د گمراهی يتخذوه سبیلا نسی دی غیلر اللار ذالک دا بینهم په دې سبب کذبوا بیااتنا چې دای د درو نسبت کړو زموږ آیاتونو ته وکانو عنها غافلین او دای د دین نه خبره والذین هاکسان کذبوا بیااتنا چې غي درو جن کوي زموږ آیاتونه د درو نسبتونه کوي زموږ آیاتونو ته ولقاء الاخرته او ملاقات درزی د آخرت تا حبطت اعمالهم برباد دی عملونه د دوی هل یجزونا سزا نشي ورکول دوی ته الا ما كانوا يعملون مگر هغه چې دوی کوم عمل کوونکی واتخذ قوم موسی او جوړ کړو قوم د موسی علی السلام من بعده پس د تلو د موسی علی السلام نه کوه تور تا من حلیهم دا غاز وراتو د کالو خپلونا عجلن یوسخه جسدن جسدار له خوار چې دل را आवाजو پشان د غوابان ني له خوار دل را आवाजو پشان د आवाज د غوا علم يرو الله وي دی ګورینا انه یقینا داس خېش دی لا یکلمهم دای سره خبرې نشي کوله ولا يهديهم سبيلا او نه خودل شي دی تلارا اتخذوه دینول او داس خې په خدای توب وکانو ظالمین او دای ظالمان مشرکانو ولما سقط فی ایدیهم یا همانا د علماء دا کوي ولما سقط فی ایدیهم ارکل چې خپېمان تیار اغلی و پدوی کې خپېمان شول چې دامغه سوکل یا ولما سقط فی ایدیهم ارکل چې ورزول شو غسخه فی ایدیهم د دوی په مخ کې موسی علی السلام اغه اوسوزول او غیره د دې مخ کې غرزوله ولما سقطار کله چې غرزول شو وغس خیف ایدیهم د دوی په مخ کې ورأو انهم قد ضلوا او د یو قتل چې یقینا دوی خو خامخا گمراهانو قالوا ویلو دوی لئن لم يرحمنا ربنا کچره رحم نکو په مونږ باندې رب زمونږ او یغفر لنا او بخنه نکمون تا لنکونن من الخاسرین نو خامخا شو مونږ د تاوانیانو نا مونږ به تاوانی شو ولما رجع موسی هر کله چې واپس راغ موسی علیہ السلام د کوه تور نه لا قومي خپل قوم تا غضبان اسفا غصو اسفا غمجنو غضبانا یعنی د غصې نه ډکو ډېر غصو اسفا نو غمجنو قال ویلو حضرت موسی علیہ السلام بئسما بد هغه کار خلفتمونی چې کړه دې تاسو غیلر من بعدی زمانہ رستو دا خلفتمونی په معنا د فعلتم نے تفسیر روح المانی کی معنا کوي بئسما خلفتمونی من بعدی بئسما فعلتم
بعد غیبوبتی. نمانے سے شو قال ویلو موسی علیہ السلام بے سما بد دے هغکار خلفتمونی چکڑے تاسو هغه من بعدی زمان رستو عاجلتم امر ربکم آیا تاسو تلوار کړی دا د حکم او د فیصله د خپل ربنا والقل الواح او کی خود هغه تختی د تورات شریف واخذا وینو براس اخیه سر د خپل رور یجره اله چراغ کو ځان طرف تا قال ویلو هارون علیہ السلام قال ابن امه ویلو هارون علیہ السلام از ید مور زما ان القوم استضعفوني بشکد قوم ز کمزور گنلهم وکادو یقتلوننی نزدی و چیزی قتل کړي فلا تشمت بی الاعداء مخشاله و پما باندې د دشمنان د دین ولا تجعلنی مگر ذو مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمانو نا ما ورته بیان کړو ما منی کړو. قال ویلی موسی علیہ السلام رب اغفر لی اے زما رب بخنو کې ما تولی اخی اورور زماتا وادخلنا فی رحمتک او وردنک من پخپل مہربانی کې وانت ارحم الراحمین او تی ډیر بهتر درهم کوونکو نا. ان الذين الله بیشکا کسان اتخذوا العجل چنی ولې اوس خې په خدای تو سینالهم زرد چوبر سی دیتا غضب من ربهم غضب د طرف درف د دوی نو ذلت او رسوائی او ذلت او شرمندگی فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې وکذالک دارنګ نجزل المفترین سزا ورکو مونږال مفترین دروغ جوړونکو ته سوکم چې دروغ په دین کې جوړای تغه شان سزا ورکو چې دنیا کې به ذلیل کو. والذین ها کسان عملوا السیئات چملون کینا کارا ثم تابوا من بعدها او بیا توبه وست پس د دینوا منو ایمان راړو ان ربک بشکر افستا من بعدها پس دا غینا لغفور الرحیم خام خاد بخون کے مہربان. ولما سکت موسی الغضب ہر کله چې پارام شو د موسی علیہ السلام نو غصه کلا رشوا ولما سکت هر کله چې کلا رشوا عموت والغضب د موسی علیہ السلام نو غصه اخذ الالواح راغسته وی تحت تورات شریف وفي نسختها پيولک لشوی داغه کې هدن هدایتو ورحمت او رحمتو للذین دا کسانو د پارهم لربهم يرهبون چې غید خپل رب نه يرکای او د رب د وجنا گناهونه پریخي. واختار موسی ورکړو موسی علی السلام قوم او د قوم خپلنا 70 رجلا یا کسان لمیقاتنا د پار داغه نیټه مقرر زمونږه یا هغه وادي مقرر زمونږه. فلما اخذتهم الرجفه ورکل چنیولی دی زلزله قال ویلی موسی علیہ السلام رب ازما ربا لو شئت کچرستا خو خشوي اهلكتهم من قبل نو هلاك کړه بدی وی من قبل د دین مخکی و ایا او خاص مالرا اتهلكنا آیا هلاکه تمغه بما فعل السفهاء منا په سبب داغي چې کوي به وقفان زمونږنا بما په سبب دای فعل السفهاء چې کړي دی غبي وقفان منا زمونږنا ان هی الا فتنتک ندے دا مگر ازمائش و امتحان نستا تو دلو بها من تشاو بیلارے کے پدی بانی چالچ دی خوشی و تهدی من تشا او لار سمے چالچ دی خوشی انت ولینا تے مددگار و دوز زمونگا فاغفر لنا نبخنو کی منگتا ورحمنا ورحم را بانیو کی وانت خیر الغافرین او تی ډیر بهتر د بخون کنا. وکتب لنا اولی کی منگ پارا فی هذه الدنیا پدی ژوند دنیا کی حسنتن یعنی حیات طیبہ یا حسنتن توفیق د نیکی توفیقا للطاعه. وکتب لنا اولی کی منگ پارا فی هذه الدنیا پدی دنیا کی حسنتن حسنتن توفیق د نیکی یعنی د نیکی توفیق الله مونږ ترا کې. وفي الاخرته او په اخرت کې مونږ ته حسنا بدل د نیکی را کې. ان هدنا الیک بیشک مونږ توبه کړې ده تا ته مو توبه استدا. ان هدنا الیک یقینا مونږ توبه استدا تا
قال ویلو رب العالمین عذاب یذاب زما اصیب به وبرسم پدی عذاب سرمنا چاہتا شاو چ خوشی زما ورحمتی وسعت کل شین او رحمت زما فراخ دے ہر یو شتا فساکتبها په دنیا کې فراخ دے ورحمتی رحمت زما په دنیا کې وسعت کل شین فراخ دے ہر یو شتا فساکتبها زرد چوبلی کم دا رحمت للذین دعا کسانو پار یتقون چې غیزان د شرک نه بچ کئ ویؤتون الزکات ور کئ زکات والذین ها کسان هم بیااتنا یؤمنون چې غوی زمون پایاتونو باندې ایمان راړي الذین ها کسان یتبعون الرسول شروانیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې النبی چې غدا الله نبی دے الامی چومی دے الامی چومی دے امی د بل چا په حق کی صفت خنشی کړي خدا الله د نبی په حق کی صفت الذین الذی ها رسول او نبی او امی یجدونه چې دای مومی صفات داغه مکتوبا لیکل شوی عندهم د دوی سره په تورات او انجیل په تورات شریف او په انجیل شریف کې دا پیغمبر یا مرهم حکم کوي دوی ته بالمعروف د نیکو کارونو وینهاهم من کوي دوی عن المنکر د نارواو کارونو نا ويحل لهم الطيبات او حلالوی دا پیغمبر دوی پارا پاک سيزنا الله د حکم مطابق ويحرم عليهم الخبائث او حرامي پدی باندې گند سيزنا ويدعو عنهم اسرهم او لری کای د دوینا اسرهم غدران بوجونه د دوی درانه حکمونه د دوی ويدعو لری کای کی دی عنهم د دین اسرهم غدران بوجونه د دوی والاغلال التي توقنها نو توقن مراغ سخت سزاګانی والاغلال التي وغ سخت سزاګانی كانت عليهم چې وی پدوی باندې والاغلال اغلال غ توق لوي چې سټ کې به ولا چولو نو غ سخت سزاګانو نه تعبیر کو پاغلال سرا والاغلال التي وغ سخت سزاګانی كانت عليهم چې وی پدوی باندې فالذین ها کسان آمنوا به چې ایمان وروړي د هغه پیغمبر باندې وعذروه او عزت او احترام کوي د پیغمبر ونصروه امداد کوي واتبعوا او روان شوی دی د النور الذی درنا کتاب هغه پسې انزل ماهو چرا نازل کړي شوی دی پیغمبر سره اولئک هم المفلحون نو دغه کسان هم دوی دي کامیاب قلوا یا ایها الناس خلقو انی رسول الله الیکم جميعا بیشک ازم پیغمبر د الله تاسو ته جميعا ټول تا الذي دهغ الله د طرف نه رسول له ملک السماوات والارض چې په اختیار داغه کې بادشاہی د اسمانونو د زمکه دا لا اله نشتره بل مددگار الا هو سوار دی الله نا یحیی د الله جون نکول کوي و یمیت عمر کول کوي فآمنوا بالله ورسوله ایمان راړی په الله او پر رسول الله النبی چې دا الله نبی دی الامی چې امی دی پاک باز دی الذي هغه پیغمبر یؤمن بالله چې ایمان راړي په الله باندې او کلماته او په حکمونو د الله باندې واتبعوه تابعداریو کوي د پیغمبر لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو لارو مومئ ومن قوم موسی امه د قوم د موسی علی السلام نه یو ډلوا یهدون بالحق چلاوی بیان کوي د حق یهدون بالحق بیان کوي خلق له د حق وبه یعدلون او په دې حق باندې دی فیصله کوي په دې حق فیصله کوي وقد تعناهم تقسیم کړیو مونږ دوی اسنته عشرتا دولس اسباطا خاندانونا وقطعناهم اسنته عشرتا اسباطا او تقسیم کړیو مونږ دوی دولس خاندانونا او ما ډلې ډلې
واوحینا وحی کړو موږ لا موسی علیہ السلام ته اذ استسقاه قومه کله چې وبغته داغنه قوم دد نو موږ ورته ویلو اری در وهب عصاک الحجر پامساخ خپل باندې دا کانه فم بجست مروان شو منه د دینه سنت عشرت عینا دولس چینی قد علم كل ناس بیشک پیجندلی ټولو ډلو ټولو خلقو مشربهم زیدو بوس کلو وذللنا عليهم الغمام سوره می ګرځول په دی باندې وریز وانزلنا عليهم المن علی ګلوب می په دی باندې تورن جبین وسلوا مړزان اور تم ویلو کلو خری من طیبات ما د پاکو هغنا رزقناکم چې رزق می درکړه تاسو ته وما ظلمونا دای زیات او ظلم نو کړه پمږه ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی یا د ما ظلمونا مان د مخ کې تیروا وما ظلمونا الله زمونږه سکمنو کړه ولکن كانوا لیکن دوی انفسهم یظلمون خپل ځانونو سره ظلم کوونکی واذ قيل لهم کل چویل شو دویتا اسكنوا هذه القريه وسیږي پدې کلی کې کلی مراد بیت المقدس وکلوا خری من هذین حيث شئتم کم دې چې مخخشی وقولوا حتوه وای ا کلمه معفی یعنی مسالتنا حتوه سوال زمونږ دالې چې زمونږ ګناهونه معاف کړي وادخلوا الباب وردن شي دروازې د بیت المقدس ته سجدن پدا سے حال کې چې تاسو الله له سجده کوونکی نغفر لكم خطیئاتکم معاف بکو تاسو له گناهونه تاسو سنزيد المحسنین او زرد چې زیات بکو اجر د احسان کوونکو فبدل الذين ظلموا بدل کړي ها کسانو چې ظالمانو منهم د دین قولا وینا غیر الذي غیر د هغه نقیل لهم چې ویل شو ودویتا فارسلنا عليهم نور علیګلو مونږ په دوی باندې رجزم من السماء سخ عذاب د بر طرفنا بما كانوا يظلمون پدې سبب چودې ظلم کوونکی واسالهم تپوسو کد دی بن اسرائیل عن القريه التي فبارد کلی هغه کې كانت حاضره البحر چو پغاړه د دریاب باندې حاضره البحر پغاړه د دریاب اذ یادون فی السبت کله چې ودی زیاته کولو پاغرز دافتی کی اذ تاتیهم کله چې راتل بدوی ته هیتانهم میان دوی یوم سبتهم پاغرز دافتی دوی شرعا خکارا و یوم لا یثبتون پکمر چې دافتی رز بنوا د خالی رز بنوا لا تاتیهم نو نبرات لله میان دوی تا کذالک الله ادارنګ نبلوهم مونږ امتحان کولو په دوی باندې ازمائش موغستو دوی بما كانوا يفسقون باغ سبب چودای نافرمان واذ قالت امه یاد کا وحش ویلی وی ډلې منهم د دوینا لمتعذونا ول نصیحت کوي تاسو قوم نه او داس قوم تا اللهم مهلكهم چې الله هلاکون کې د دوی لرا الله به هلاک او معذبهم یا عذاب ور کی دوی عذابن شدید عذاب سخت قالوا ویلو دی مومنانو معذرتن الى ربکم د پارا د حضور پیش کولو الى ربکم رفتا ستا دا دعوت او بیان د دیو جن کو چې الله له حضور پیش کو ور نه دی خو منی سمنا قالوا معذرتن الى ربکم ویلو دی معذرتن الى ربکم د پارا د حضور پیش کولو رفتا ستا ولعلهم یتقون او دې د پارا چې ځان بچ کی اگر دی عالم نے چا تپوس کړو چې تاسو د خزي د حکومت او د حکمرانۍ له خلاف کوي تاسو خبره خو څوک منی نه ناغوی بس یو زر د الله دربار کې پیش کو دویم دار چې دا خبره زموږ د عرب ور سره تاریخ کې راشي ارستو خلق وای داسې یو دور چې پای کې د خزي حکومت یو بی دینه خزوا لیکن هغه دور کې علما او د هغه د حکمرانۍ نه انکار کړو دا ډول خبره په تاریخ کې راشي او کچری داسې نه د خزي حکمرانی په ملک تیر شي او آینده نسل راشي نو په تاریخ کې ور سره دانی وي علما او پاغه انکار نو کړي لکه قران موږ او تاسو له ذکر کوي د فرعون سور کال حکومت موسی علی السلام غرض او داغه مقابله ور سره ذکر کړي دارنګ نمرود څومره ظلم زیاته کولو
د هر نبی په دور کې څومره ظالمان حکمرانانو نو کدا غي ظلم الله ذکر کړي نو ورسره د انبیا او غ تاریخ هم ذکر کړي نو د چا په خپل کار کې یا نکیده بلګیای ځکه مؤمنانو ویلو قالو معذرتن الی ربکم وې د پارا د عذر پیش کول رب تاسو ته ولعلهم یتقون او دې د پارا چې دې ځان بچو ساتي فلما نسو هر کله چې دې هیر کړو ما غس ذکرو به چې نصیحت ور کړو شو دوی له پاغه باندې انجین الذین نمغ نجات ور کړو ها کسانو ته ينهون عن السوء چې غیب خلق من کول د بدو کارونو نا واخذنا الذين ونولوا منها كسان ظلموا چې ظالمانو بعذاب بئیس فعذاب سخسرا بما كانوا يفسقون فدې سبب چې دوی نافرمان فلما اتوا عما نهوا عنه هر کله چې دوی نافرمانی کړو دا سن چې دوی منکړي شو دا غینا قلنا نو ویلو موږ لهم دي تکونو شی قردتن شادوغان خاسئین ذلیل او رسوا یا خاسئین چې کور کولې شی ولر کولې شي خاسئین یادا معنا وا ازلا ذلیل او رسوا ان خاسئین چې شلل شي کور کولې شي و اذ تعذن ربک کله چې خبردارې ورکړې ورپستا تأذن په معنا د اعلم خبردارې ورکړې ورپستا یا تأذن په معنا د قال ده و استاذن ربک کله چې ویل استرب لا يبعثن عليهم چې خام کر ریب په يهوديانو باندې لا يوم القيامت رزه د قیامت پوری من ها سو کې سومم سو العذاب چې رسیب دوی ته عذاب ان ربک بشکر استعال سریع العقاب خام خادر زر عذاب والده وانه لغفور الرحیم او یقینا د الله خامخاد ډېر بخون کې مهربان وقطعناهم ټوکړي ټوکړي کړي تقسیم کړي موږ دوی فل ارض پزما کې ومما ډلې ډلې وقطعناهم تقسیم کړي موږ دوی فل ارض پزما کې ومما ډلې ډلې منهم الصالحون بعض د دینو نیکان ومنهم دون ذلك او بعض د دینو علاوه د دینا وبلوناهم بالحسنات امتحان اغسطه مونږ دوی بالحسنات په خوشالو باندې والسیئات او په تکلیفونو باندې لعلهم يرجعون دې لپاره چې دوی واپس شي د خپل بی دینینا فخلف من بعدهم فخلف راغلو من بعدهم رسول دین خلف ناکار خلق ورثل کتابا چې په میراث اغسطه کتاب د الله یاخذون عرض هذا الادنى یاخذون دای اخلی عرض هذا الادنى اغه سامان د دې ذلیل ژوندون الادنى چې ډېر ذلیل ژوندون دی یاخذون اخلی دای عرض هذا الادنى اغه سامان د دې ذلیل ژوندون ويقولون وایدی سيغفر لنا زرد چې بخنه بو شي مونږ ته الله غفور الرحیم نے کتاب د الله خرف کې پیسې والی وي زرد چې الله به بخنو کی و ایاتهم کچر راشد تعرض سامان مثله فمثل الذي ياخذوه ذيوالي غيلرا الم يؤخذ آیا نو اغستل شی علیہم پدویبانی میثاق الكتاب مضبوط وعده په کتاب د الله کې الله یقول دا چې نبوای دی الله په الله باندې الا الحق مگر حق خبره ودرسو دی لستلو ما غصفی چې په دې کتاب کې والدار الاخرت او کور د اخرت خیر بهتر دی للذین لا کسانو لپاره یتقون چې غید الله نه یریږي افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلي والذین ها کسان یمسکون بالکتاب چې منګول لګی د الله په کتاب باندې تحریف پکې نه کوي پټای نه او دا د خراس کاغ د لپاره یو ذریعہ نه جوړي واقام الصلاة او پابندی کوي په مزبانی ان الله بیشک مونږ چیو لا نضيع اجر المصلحين نبر بعدو اجر د اصلاح کوونکو واذن تقنل الجبل یاد کا وخت را پور تکړو مونږ غر فوقهم د پاسه د دوی کانه تابعدنی چې دا غر ذلت وریز
انه تابویدنی چه دا غر ذلتن وریزد او سور دے وزونو او دا دیدا یقین راغلو انه چه یقینن دا غر واقعن بهم را پریوتن کے دے پدوی باندی نو دغه وخت ورته مونږ ویلو خذونی سیماغاتناکم چې درکړې منه تاسو ته بقوتن په مضبوط والی سرا زمانہ کتاب د عمل پنیت پلاسو کې راواله وذکروا آیات کئ یعنی درس و تدریس کئ ما دا صفی چې په دې کتاب کې لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو پرهیزګاران جوړ شئ و اذا خذ ربک یاد کا وخت اخذ په معنا د اخرج علماء وغست و اذا خذ ربک یاد کا وخت چې رئیس تی استاد من بنی آدم تا اولاد د آدم علیہ الصلوۃ والسلام من ظهورهم د شاگانو د دوی ذریتهم اولاد د دوی واشهدهم گواهان کړي دوی علی انفسهم تخپل ځانونو باندې رب العالمین ورته ویلو الستو بربکم آیا زستا سربنی قالوا ویلو د تمام انسانانو بلا ولنا تزم غرب شهدنا گواہی کو مونږه شهدنا الله وی گواہی کوم ان تقولوا دا چون وای تاسو یوم القیامت پرز قیامت بانی انا كنا عن هذا غافلین یقینا موږ د دین نه خبره الله ما د دې وادي یاد دهانی درکا او تقولوا یادا چې تاسو نو وای انما اشرک اباؤنا بیشک شرک کړو زموږ مشرانو من قبل مخکنا وکنا من ذریه اولاد من بعدهم رسل دینا افتهلكنا آیا ہلاکت مونږ بما فعل المبتلون فاسبانی چکلو غیر باطل پرستو وکذالک الله ادارنگین فصل الایات واضح طریقے سره بیان آیاتنا ولعلهم يرجعون او دې لپاره چې دې بي دیني نه روګرځي او واپس شي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي قُلُوا لَپَدْوِبَانِ خبر د هغه عالم آتیناه آیاتنا چې ورکړو موږ دته آیاتنا علم د خپل آیاتونو فانسلخ منها پس دیوتو دا غینا فانسلخ منها دیوتو د آیاتونو نا فاتبعه الشیطانو نو ورپسې شو د پس شیطان فکان من الغاوین نو شو د گمراهانو نا ولو شینا کزمغه خوښوي ولو شینا کزمغه خوښوي لرفعناه نو خامخا پور تکړه به مونږ دلره بها پدغه آیاتونو سرا او دیو موغه منازل د ابرار او د نیکانو عالمانو ته رسول لرفعناه خامخا مونږ به پور تکړه بها پدغه آیاتونو باندې ولکنه لیکن دا عالم چو اخلد الى الارض د میلان کړو دنیا ته دنیا خوخه وتبع هواه د روان شو د خواهش خپل پسې فمثله مثال لذا عالم چې دین پریږي او دنیا پس روان شي دین پټ کی او دنیا غره کی فمثله الله مثال لذا عالم کمثل الكلب فمثل السپیه ان تحمل علیه یا خدا مانو ان تحمل علیه کباروڑی پد باندې یلحس نو د جبر است او حس کئ یعنی د سپی په بدن کې ګرمي ده هر حال کې د سیلی جو جبه رئیستی د ان تحمل بعض علماء دا معنا کړي ان تحمل علیه کې چره باروڑی پد باندې یلحس نو جبر او باسی او حس کئ یا ان تحمل علیہ دا مانا وا ان تحمل علیہ کچرت حملہ کے پدوانی یلحس نوم دے جبر و باسی او تترک یلحس یا کپریزی دلر نوم دے جبر و باسی جبر و باسی او غاپی ذالک دا مثل القوم الذین مثال قوم ها کسانو دے کذبوا بیااتنا چغی درو جنگنی آیاتنا زمونگا فقصص القصص پس بیان کا ودا بیان لعلهم يتفکرون ندید پارچ دی سوچ و فکر نکاروالی ساء مثلا للقوم الذین دیر بد مثال دا قوم ها کسانو
کذبوا بیااتنا چغی دروغجن غنی آیاتنا زمونگا وانفسهم كانوا یظلمون او نفسونه دوی وی دی ظلم کونکی من یهد الله هغه څوک چې الله له هدایت کی فول محتدین دے لار مندن کړي ومن یضلل واسو چې الله به لار کی فولائک هم الخاسرون نو دا کسان هم دي تاوانیان ولقد زرعنا بیشک الله وی پیدا کړی موږ پاره د جهنم کثیرا من الجن والانس دور د پیرانو د بنی آدمنا لهم د دې لپاره قلوب زندي لا يفقهون بها چې نه پوهیږي بها پاغه سرا حق باندې نه پوهیږي ولهم اعین او دوی لسترګي لا يبصرون بها چې نه ګوري پاغه باندې حق ولهم اذان او دوی لرغه ګونې لا يسمعون بها چې دای غوږ نه کیږي پاغه باندې حق تا اولائک کل انعام دا کسان پشان د زناور دي بل هم اضلوا بلکې ډېر خطا دي د زناورنا ډېر بیلاری دي اولائک هم الغافلون او دا کسان هم دي غافل او نا خبر د اخرتنا ولله الاسماء الحسنى خاص د الله لپاره د نومونو خاصه فدعوه بها نورو بلې د الله په دې نومونو باندې وذروا الذين افريق دای هغه کسان یلحدونا چغی کگلیچ کوي فی اسمائه پنمونو د الله کې یلحدونا کگلیچ کوي یا وذروا الذين افريق هغه کسان یلحدونا چغی میلان کوي د حق نه باطل تھا فی اسمائه پنمونو د الله کې سیجزون ما کانوا یعملون زرد چې سزا ورکړي شي دوی ته دا چود عمل کوونکی وممن او دا چا نه خلقنا چې پیدا کړی موږ امتونه وډلا یعنی پیدا کړی موږ دې لپاره التویل ولقد زرعنا لجهنم وممن خلقنا یعنی للجنه او دا چا نه چې موږ پیدا کړی دې د جنت لپاره امتونه وډلا يهدون بالحق چې بیان کوي خلق له حق وبه يعدلون او پخپلم په دیبانې فیصله کوي والذین هاکسان کذبوا بیااتنا چې دروغ نسبتونه کوي زموږ آیاتونو ته سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم معنا داوا رو برانی سو مونږ دوی من حيث دا غزين لا يعلمون چې دیل باډو خبرم ني اړو پتبم ني وَأُمْلِي لَهُمْ مهلت ورکم دیتا ان کیدی متین یقینا نیول زما ډیر سخوی کیدی اخذی ان کیدی یقینا نیول زما متین ډیر سخوی اولم یتفکروا آیا دای سوچ او فکر نه کړي ما بسواهبهم من جنہ چې نشته په مرګري دی دیوانه سلیون ته ان هو ان ذا الا نذیر مبین مگر ير ور کون کې سرغن اولم ينظروا آیا دای نګوري فی ملکوت السماوات په بادشاہی د اسمانونو کې ولر دیو د زمکه کې وما خلق الله من شيء اوا چې پیدا کړی دی الله من شيء ندي سيزوننا وان عسى او پدې خبره باندې ان یکونا قد اقتربا چې یقینا قد اقتربا اجلهم چې نږدې راغله د نیټه دی وان عسى او دا چې نږدې را ان یکونا چې وی قد اقتربا اجلهم چې نږدې راغله د نیټه دی فبأي حديث فكما یو خبره باندې بعده پس د قران نه یومنون دی ایمان راړي من یضلل الله اسو چلے بلاری کی فلا هادی له نو نشتره سوک لار خودن کې دلا ويذرهم پریږدي دوی فی طغیانهم پسر کشید دوی کې یعمهون وی بدای حیران او پریشان یسالونک تپوس کای تانا ان ساعت په بار د قیامت کې ایان مرساها چې کله به قائم دل قیامت قل ورتوا انما علمها علم داغي عند ربي زما رب سره ده لا يجليها نبه کار کوي غیر له وقتها په وخت داغي کې الا هو مگر یو الله ثقلت في السماوات والارض
درنه خبره دا پاسمانو نوزمکو کی دا قیامت والا خبره ثقلت درنه خبره فی السماوات والارض پاسمانو نوزمکو کی لا تاتیکم الا بغتتن نبرازی قیامت تاسو مگر ناصافی یسالونک تپوس کئی تانے محبوب کا انکا تبویگنی چت حفیون عنها خبردار و عالمی دی قیامت حفیون عنها یعنی عالم بها تبویگنی چت خبردار دا غینا قل ورتوا انما علمها بیشک علم دی قیامت عند اللہ دا اللہ سرده ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخلکن لا يعلمون پوہینا قل ورتوا لا املکو نیم مالک لنفسی دزان نپار نفعن دفیدی ولا ضرن او ند ضرر دفکولو الا ما شاء الله مگراچ خوخشید اللہ ولو کنت کچروز اعلم الغیب چپ غیب پوئدے لستکثرت من الخیر نخامخا دیر براج مکڑوی ما زانت دفیدونا وما مسنی السوء او مال بارو تکلیف نور سیدلے ان انا زنیم الا نذیر مگر یرور کونکیم وبشیر زیر ورکونکیم لقوم یومنون دا قوم نپار چغی ایمان راڑی والذی اللہ غزات خلقکم چی پیدا کری ایتاسو من نفس واحدت نفس یونا وجعل منها زوجها او پیدا کری دا دی نفس نزوجها بی بی دی نفس لیسکن ایلیها دیر پارچ دی ارام حاصل کی لیها دا دی سرام فلما تغشاها ہر کله چې دې هم بستریو کی داغه سرا حملت نو حمل والی حملا خفیفا حمل سپک غنتی فمرت به نو همیشه پاتې شي په حمل باندې یا فمرت به ګرځي را ګرځي په حمل سرا فمرت به یا دا معنا چې ګرځي را ګرځي به په حمل باندې یا فمرت به همیشه پاتې شي په باندې فلما اسقلت ہر کله چې دا حمل درنشي دعوا الله ربهما رب لی دا دواړه چې رب دې دواړو دې او سوئی لینا تیتنا صالحا کچره را دې کوم تنیک بچي روغ رمټ بچي لنکونن من الشاکرین نو خامخ شوب من شکر گزارنا فلما آتاهما ہر کله چې ورکی الله دې دواړو ته صالحا نیک بچي روغ رمټ بچي جعل له شرکاء نو ګرځي دا خدا او خاون دی الله لره ایصداران فيما آتاهما په هغه سکی چې الله ورکړي دي دواړو ته دا وای دا په ډېرو درگاهونو او په ډېرو باباګانو غوښته فتعال الله عما یشرکون وجد الله دا سن چې ورسره کوم شریکان جوړي ایو شریکون آیا دای شریکای دا الله سره ما هغه څوک لا يخلق شیئا چغنشی پیدا کولې څه شی وهم یخلقون او دای په خپل پیدا کړی شي ولا یستطيعون طاقت نلری ولا یستطيعون لهم طاقت نلری لهم د دوی لپاره نصرن د امداد ولا انفسهم ينصرون او نه د ځانونو سره امداد کولې شي وان تدعوهم الى الهدى وان تدعوهم یعنی کرابلی تاسو دابوتان الى الهدى د هدایت طرف ته مشرکانو لا يتبعوكم نو دیس تاسو تابعداری نه کوي سواء برابر خبر د علیکم پتا سے مشرکانو ادعوتموهم کرابلی تاسو دوی د خپل حاجتونو لپاره ام انتم صامتون یا کوي تاسو چپ تاسو فریاد غیناوري خبر ونشتا ان الذين بشکا کسان تدعون من دون الله چتا سورا بلئی سوا د الله نه عباد بندگان دی عاجز دی امثالکم استاسو غنتے عباد بندگان دی عاجز دی امثالکم استاسو غنتے فدعوهم نغیر وی بلئی فلیستجیبوا لکم نقبل والدو کی تاسو دپارا ان کنتم صادقین کجریئی تاسو رشتینی الہم ارجلن آیاد دوی د پارخ پیری یمشون بها چې دیزی پاغه باندې ام لهم ایدن یا اشتری دوی د پار لاسونه یبتوشون بها چې دی رانی ول کای پاغه باندې ام لهم اعین
آیا اشتد دوی د پارسترګي یبصرون بها چې دی لیدل کوي پاغه ام لهم اذانن آیا اشتد دوی د پار غوګونه يسمعون بها چې دی اوریدل کوي پاغه قل دو شرکاءکم ورتوا روب لئی دا خپل صداران مو دا خپل شریکان مو ثم کی دونی او بیا ما د پارس چلول جوړ کئ فلا تنذرون نو مات چ انتظار نه کئ ان ولی الله الذی بیشک دوست زما الله غزاد دے نزل الكتاب چرا لګلې د کتاب او هو يتولى الصالحین او دا الله په دوستۍ سره نسینه کان والذین هاکسان تدون من دونه چتا سورا بلی علاوه دی الله نا لا یستطيعون نصرکم اغی طاقت نشی لرلس تاسو د امداد دای طاقت تاسو سره د امداد نشتا ولا انفسهم ينصرون او نه خپل ځان سره غو امداد کولې شي وان تدوهم الى الهدى کرابل دی هدایت طرف تلا اسمعوا نو غی تاسو دعا اورینا وتراهم غوری بتدا معبودان د مشرکانو ينظرون الیک چې ګوري وتا تسترګي به ول جوړ کړي او هم لا يفسرون لیکن دیلی دن نشي کوله خذ العفو رونی سا عفو یعنی دا ځان لپاره عادت جوړ کا چې خلق معاف کوا خذ العفو یعنی رونی سا عفو یعنی خيو ګرځوا العفو معافي کول وامر بالعرف حکم کودنه کو دا خپل عادت جوړ کا وامر بالعرف حکم کودنه کو واعرض عن الجاهلین او مخواړه ودنا پوهانونا واما ينزغنك كجرور سیتا تا من الشیطان نزغن شیطان نس وسوسه سوک جنگ کیتا دعوت پیش کو جنگ کیتا لوی ته کمزور خونه تم جنگ کو کنه ردا شیطانی وسوسه فاستعذ بالله پنای غواړه په الله سره انه سمیع علیم بیشک دا الله اوریدن کې او په هره ان الذين بشکا کسان اتقوا چید الله نه یریږي اذا مسهم کل چورسیږي دوی ته طائف من الشیطان وسوسه د شیطان طرفنا تذکروا دا الله حکم رایات شي چې ما ته خراب ویلی چې شیطان وسوسه کوي نو تبه اعوذ بالله تذکروا رایات شي حکم د الله فاذا هم مبصرون نو ناسا پی دیلی دن کی وی زایونو د خطا لرا یا ناسا پی دیلی دن کی وی اغلارو د هدایت لرا و اخوانهم رونا د دې شیطانانو یمدونهم امداد کوي د دې سره د شیطانان فل غی په گمراه کولو کې ثم لا یقصرون بیا دای کمه نه کوي و اذا لم تاتهم بیااتن کله چرات لل انکی تدوی تبیاتن پس معجزه باندې د یو معجزه غواړي اے پیغمبر او تور تاغه معجزه پیش نکي قالوا نوای دا کافران لولجتبیتها مان داوا اولی دی داد ځان نه جوړن کا لولختلقتها اولی دی ځان نه جوړن کا قل ورتوا انما اتبع بشک زروان ما لا سپسیوها الیا چی وحی کی دیشی مات من ربی زما رب طرفنا هذا بصائر من ربکم داد لدو کتاب دستاسو درب د طرفنا داد عقل مندی کتاب دستاسو درب د طرفنا وهدن هدایت ته ورحمت لقوم یؤمنون او دا رحمت دا قوم نپاره چې ایمان راړي و اذا قرئ القرآن کله چلوستې شي قران حکیم فاستمعوا له الله وقکی دیتا وانصتوا او چفشی لعلکم ترحمون خامخا چې پتا سرحم شي لعل الله تر طرف نه وجوب د پاره یعنی قران چې لوستې شي نو غوګل کېږي او چپ شي خامخا چې پتا سرحم شي وذکر ربک رایا د وخت رب لره محبوب فی نفسک فضل خپل کې تضرعا فاجزی سر وخیفا او پیر سرا ودون الجهر من القول او خطا د جهر وینانا ودون الجهر من القول او خطا د جهر د وینانا بالغدو والآصال سحر و مازیگر ولا تکم من الغافلین مکیگا د غافلانونا ان الذين بشکا کسان عند ربک چستا رب سرزی یعنی مراد ته فرشتي لا یستكبرون عن عبادته اغی تکبر نکید الله د بندګی رینا ويسبحونه پاکی بیان اغلرا وله یسجدون
او دی غلر دی سجدی کونکی دی کی سجدہ و بیا سجدہ ہو کئی چی اس کے لئے بس یسألونک عن الانفال تپوس کئی تان اے محبوب دا خلق پا بارد غنیمتنو کی قل الانفال ورتوائے غنیمتنا للہ خاص دا اللہ دا پارا دی والرسول و دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا فاتقوا اللہ نو دا اللہ نو یری گئی و اصلحو او درس کئی ذات بینکم اغا حالات پا خپل منز کی دا اصلاح دا اتفاق اتحاد کوشش کوئی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ تابعداری کوي دا الله او پیغمبر دا الله ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان انما المؤمنون الذين بشک مؤمنان ها کسان دي اذا ذکر الله کله چرایات کړي شي الله رب العزت دا الله د توحید او دا الله د جنت او د جهنم او د عذابونو ذکر کول شي وجلت قلوبهم نو پيرشي زړه د دوی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او کله چلوستېشي پدی باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا زیاتې دوی لره ایمان وعلى ربهم يتوکلون او پر خپل باندې د توکل بروسا او اعتماد کوي الذين داها کسان دي یقیمون الصلاة چې دوی پابندي کوي په موږ ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه سنه چې موږ دوی ته رزق ورکړی ينفقون د الله لاره کې لګوي اولئک دغه صفاتون والا هم المؤمنون حقا هم دوی دي مؤمنان پرشتیا لهم دوی لپاره درجات درجه وی عند ربهم پنځ درب دوی ومغفرة بخنوي ورزق کریم او رزق به عزتمن کما اخرجک ربک لک څنګه چې رئیسته او تعالی رفستا من بیت کده کورستان اے محبوب بالحق د پاره د حق سرګندې دو وان فريقا یقینا یودل من المؤمنین د مؤمنان لکارهون خام خادل بد ګړون کیو په اعتبار د طبیعت دا بد ګړلې په اعتبار د طبیعت هر سره جهاد لذي نو طبعا خبوج راضی کنا لیکن طبيعي بوج د ایمان سره منافی نه دیو جدا ور سره لګوي وان فريقا يقينا يودل من المؤمنين د مؤمنانو نا لکارهون خامخابت غنون کیو طبعا دا د حد جنگ حال الله ذکر کوي یجادلونک فی الحق دای جګړه کوي تاسو سره په حق کې بعد ما پس داینه تبین چې دا حق سرګن شوی دی کانما یساقون الى الموت تاب ویګنی چې دای راخ کې شل مرکتا وهم ينظرون او دای قتل وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ کله چې وعده کړی و تاسو سره الله احدت طائفتین د یو د دوار ډلو دا قافله مو پکار دا او کده د دشمن قوت ماتوي انها چې یقینا دغلکم تاسو د فاردا وتودون تاسو خو غنل ان غیر ذات الشوکتی چې خاوند د غیر اصله تکون لکم شی تاسو د فارا تاسو چې قافله موږ د پارش اصل هم ورسره نشتا او تیار مال له وسوا ویلو ويريد الله الله اراده لا يحق الحق چې ثابت کی حق به کلماتي پخپل وادو باندې ويقطع او کټ کی پری کی دابر الکافرین جړد کافرو ليحق الحق دې د پارا چې ثابت او مضبوط شي حق ويبطل الباطل او ختم شي باطل باطل شي باطل یعنی ختم شي ولو کرہ المجرمون اگر کبد لگی دا په مجرمانو باندې استستغیثون ربکم کله چې فریاد کولو تاسو خپل رب ته فاستجاب لكم نستاسو فریاد قبول کړو او رب العالمین ویلو انی ممدکم بیشک از امداد کوم تاسو سره بالف من الملائکه فیو زرو سره د فرشتو نه مردفین چرازی بد یو بل پسې وما جعله الله نو مقرر کړ الله د امداد لره الله بشرا مگر زیر خوشخبری ولتطمئن به قلوبکم او دې د پاره چې اطمینان آرام حاصل شي په دې باندې زړه نستا سوتا
ومن نصر الا من عند الله ند مدد فتح او غلبا الا من عند الله مگر طرف د الله نام غلبا او فتح د الله لاس کړه او انسان طبيعت دار چې ډیر ویني له خوشاله او که کم وی نو بیا ول خفقان ملاوي ان الله بیشک الله عزیز غالب دے حکیم او حکمت والے اذ یغشیکم النعاس کله چې پټکړیو تاسو لره الله پاغه جټې د خوب امنتن چې دا امنو منه دا الله ذ طرفنا وينزل علیکم رالی گلیو پتا سو باندې من السماء د بر طرف نه مانوب او به باران رولې گلو لیطهرکم به دې د پاره چې پاک کی تاسو به په دی او باندې ويذهب عنکم موبوزی د تاسو نارز الشیطانی ان وسوسه د شیطان وليربط على قلوبکم او دې د پاره چې مضبوطوال راولي تاسو په زړه باندې ويثبت به الاقدام او مضبوط کی پدې سره قدمونه ایه ربک کله چې حکم کړو استعرب ال الملائکه فرشتو تا ورته ویلو انی معکم یعنی مومنانو ته وایي معنا د دې سوا انی معکم یعنی قولوا انی معکم لا شی مومنانو ته وایي چې یقینا معکم زد تاسو سره معکم کدانه چې فرشتو لوي تاسو سره انی یقینا چې معکم یوهی ربک یاد کاغه وخت چې وਹੀ کړي او حکم کړو استعرب ال الملائکه فرشتو ته ویلاړ شی او ای مومنانو ته انی معکم چې یقینا زد تاسو سره اے مومنانو فثبت الذین آمنوا نو مضبوط کئی تاسو آغا کسان چئی مومنان دی سألقی زرد چوب غرزم فی قلوب الذین کفروا فظلم دہا کسانو کی چی کافر دی الرعب یرا فضربوا فوق الاعناق نو وحی دی د پاسا د سرونو د پاسا الاعناق د سټونو یعنی په سرونو باندې وحی فضربوا نو وحی دی فوق الاعناق د پاسا د سټونو یعنی په سرونو وحی وضربوا منهم كل بنان او وحی دین کل بنان هر یو جوړ د بدن هر جوړ ته وحی چې کوم ځای کې جوړ وي وضربوا منهم كل بنان او بعض د کل بنان معنی کوي وحی دین کل بنان ټول بدن کوم ځای مو پکې خوښ نو وحی ذالک دا بینهم په دې سبب باندې شاق الله ورسوله چې دای مخالفت کړو د الله او د پیغمبر د الله ومن یشاقق الله ورسوله هرغه چا چې مخالفت کو د الله او د پیغمبر د الله فان الله شدید العقاب بیشک الله ډیر سخت عذاب والے ذالکم یعنی قولوا ذالکم ورتوای ذالکم دارنګ بیئی تاسو فذوقوا نسکای دی عذاب لرا وان للکافرین عذاب النار او یقینا د پاره د کافرانو عذاب د اور وی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې ملاو شي تاسو دا کسانو سره چې کافر دي زحفن مانسوا چتلون کی تاسو د پاره د جنگ دوی زحفن اصل کې د خړپوس او غتلو لوي او جنگ لم چې کله سره ورزي ناس په دونو نو ورزي په کلار ورزي زحفن پدا سے حال کې چورتلون کی د پاره د جنگ دوی فلا تولوهم الادبار نو ماړوي دي کافرانو ته شاګانی ومن يولهم او چا چې واړو لدوی ته یوم اذن پدغرز بانی یوم اذن یعنی پدغرز یعنی پدغه وقت کې دبره شاخ بلا الا متحرف لقتال مگر دا چې د میلان کوونکې وی جنگ تا او متحیزن یا دیرا یو زیکیږي لافیتن دا خپل ډلې سره کافرو کې اوسه قتل کو واپس ډلې لړا تخت د دې دوه صورتونو نه علاوه کده بزدلای پنیت کافر تشاک او تختیدو فقد با انو بشک دیرا واپس شو بغضب من الله فغضب سره د الله طرفنا وما واه جهنم او زید داسی مسلمان به جهنم وی چې کافر ته شاکا
وبئس المصير او ډېر بد زید ورتلو دا جهنم. ځکه میدان د جنگ نه د کافر نه تیښت کول دا گناه کبیره. فلم تقتلوهم تاسو نو قتل کړي تاسو دوی په میدان د بدر کې، ولکن الله قتلهم، الله قتل کړي دوی، الله په تاسو مسلط کړي او غالب کړي وای. وما رمیت او وشتل نو کړي تاسو رمیت کله چې وشتل وکل، ولکن الله رما، لیکن الله چې وشتري کړي یو چون خاور پیغمبر کافر طرف ته وروشتي. الله وای دا سترګل ولا ما رسول وی وليبلي المؤمنين، او دې لپاره چې امتحان راولي په مؤمنانو باندې، منه د خپل طرف نه بلاء حسنا، امتحان خیستا. ان الله سميع عليم، یقینا الله دې اوریدونکو او پوها. ذالکم یعنی ذالکم کی اشاره دی بلاء حسن تا، ذالکم دا امتحان، ذالکم دارنګي تاسو دا امتحان الله راولي. وان الله یقینا الله رب العزت موهنو کې دل کافرین، کمزور کون کې د مکر او فریب د کافر لرا. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، ان تستفتحوا یو معنا خداوا کافر چې کله مکین راوتل نه ویلو چې الله اغلل کافر د خانه کعبه د غلافونو سر راځون شو سی وی اللهم انصر علی الجندین واهد الفئتين واکرم الحزبين، وی الله ته مدد وکي دا غډیر غره ډلو او چې تعالی ډیر عزتمن وي. الله ان تستفتحوا کچره تاسو فتح غواړی فیصله غواړی، فقط جاءکم الفتح، نو بشکر علی تاسو لفیصله. کافر وی الله زموږ دای په منځ کې فیصله وکړه، الله فیصله رااله د بدر په میدان کې لري مردار شول. ان تستفتحوا کچره غواړی تاسو فیصله، فقط جاءکم الفتح، نو بشکر علی تاسو لفیصله. وان تنتهوا او کچره تاسو منی کیږي د مقابله د پیغمبر نه او د مرګور داغ نه، فهو خیر لکم، نو دا ډیره غوړه د تاسو لپاره. وان تعودوا کچره تاسو واپس کیږي مقابله زما د پیغمبر ته، نعود نو موږ بیا واپس کیږو سزا درکول تا. ولن تغنی عنکم چربم دفن کی تاسو نفیتکم دلس تاسو شین زربر، ولو کسرت اگر کدا ډل ډیروي. وان الله مع المؤمنین او یقینا الله مرګره د مؤمنانو نه. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله ورسوله، تابعداري کوي د الله او پیغمبر د الله. ولا تولوا عنه، ما اولید تابعداري د الله او پیغمبر د الله نه. وانتم تسمعون او حال دادې چې تاسو قران اورئ، او قران کې الله ویلي چې زما د محبوب تابعداري واجب ده، مخالفت حرام نه. ولا تکونوا مکی گئی کالذین پشاندا کسانو، ولا تکونوا مکی گئی کالذین پشاندا کدا کسانو قالو چویلی وغی سمعنا واردل منگا وهم لا يسمعون، او دای به حق خبر قبلو لنا، وی منگا قبول کا او قبلو لبینا. ان شر الدواب یقینا بدتر د زند سرنا، یعنی بدتر د مخلوقاتنا، عند الله پنیز الله، یعنی د الله په حکم او د الله په فیصله کې. الصم وغکانوی البکم گنگیان دی، الذین هاکسان لا یعقلون چې دای د سوچ او فکر نه کار نه اخلي په بار د دین کې. د حق نه کانوی د حق نه گنگیان دی، دا د الله په نسبت بدتر مخلوق دی. ولو علم الله فیهم خیرا، کالا لیدے پدوی کے خیرن سے خیر سے قبول اسلام. ولو علم اللہ فیم خیرن، کچرے معلوم ہے اللہ تپدوی کے سے خیر سے قبول اسلام. لا اسمعهم نخامخا دیر بے اورولے پاغا اورولو دا قبلولو سرا. ولو اسمعهم کالا دویلا اورولے پہالت دزدوے ناد دوی کے لتولو نخامخا دوی باوڑے دلے وهم معرضون، او دایبم مخړون کی د الله د دین او د کتابنا. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا لله، قبول والو کید حکمونو د الله او الرسول او د حکمونو د پیغمبر. اذا دعاکم کلچرا بلی تاسو لما یحییکم
هغه عقاید او اعمال تا یحییکم چې ژوند کی تاسو پاغه باندې لما یحییکم نو دا ما عبارت دا عقاید او د اعمال او د جهاد نا لما هغه جهاد تا لما هغه عقاید تا هغه اعمال تا یحییکم چې ژوند کی تاسو پاغه باندې پس عقیده سره د شرک د کفر د عقیدې نه ژوندې شي په اعمال سره ژوندې کی جهاد او شهید ته ژوندون ملاوي وعلموا پوشی ان الله یقینا الله لما یحییکم نو مراد اغا قائد او اعمال او جهاد دیو باز علماء ویلی دین مراد شهادت ده لما هغه ست مرابلی یحییکم چې ژوند کی تاسو پاغه باندې یا لما عبارت د قران نه یعنی قبول والو کید الله او د پیغمبر د الله ازاداکم کله چرا بلی تاسو لما قران ته یحییکم چې د قران په ذریعہ تاسو ژوند کی یا لما یحییکم مراد ته جنت ته یا علماء ویلی لما یحییکم مراد ته علوم دینیه دي چې کله را بلی تاسو لما یحییکم استه چې ژوند کی تاسو پاغه باندې ځکه جهل دا مرګ حقیقی کنه دا ټول مقصدونه او معناګانې تفسیر روح المانی ذکر کړي وعلموا پوها شی ان الله یقینا الله یحول بین المرء وقلبه حائل کیږي پردکی پمند سړیو د زړه ددکی حائل کیږي پمند سړیو د زړه ددکی د دې څه مقصدو یعنی دا خپل فرصت دا یو غنیمت وګڼي او کله چې یو نیک کار ترا غوښته شي د ګنا نه من کول شي نو فوري وکي ځکه بعض اوقاتو کې د انسان د اراده په منځ کې قضاء الهی حائل جوړ شي پوښي خبره باندې معنی دا وعلموا پوښي ان الله یقینا الله یحول بین المرء وقلبه حائل کی پمند سړیو د زړه دن کې یو معنی دا مزلو ولمړ کی بیا غس قبلینا یا دا الله حائل کی پمند سړیو د زړه دن کې د تمنا لري د وګد ژوندون اعلان کی عمر ختم نور سخار سره ملاوي غیر عادی او تمنا ول خار سره ملاو کی وانه یقینا شان د الیه تحشرون دغه الله تبتا سو جمع کول شی دغه الله تبتا سو جمع کړي شی او یا یو مقصد د دې دامو وعلموا پوشی ان الله یحول بین المرء وقلبه یقینا الله حائل کی پمند سړیو د زړه ددکی یعنی الله ډیر نږدې دی وې دې آیات معنا بداسي شي چې نحنو اقرب الیه من حبل الورید الله انسان ته مرید رګونم ذات نږدې دی وانه یقینا شاندار الیه تحشرون دغه الله تبتا سو جمع کړي شي واتقوا یریږي فتنه دا عذابنا لا تصيبن الذين چخام خاغبون رسیږي کسانو ته ظلمو چې ظالمان دي منکم تاسو نه خاص وا یوازې بلکې پای کې با نیکان او بدان ټول راشي وعلموا پوشی ان الله یقینا الله رب العزت شدید العقاب سخذاب والده واذکروا آیات کای اذ انتم قلیل کل چوي تاسو لک پمکه معظمه کې مستضعفون فی الارض کمزوری ګړل شوی پزمکه د مکه کې تخافون تاسو ويریدای ايت خطفکم الناس شدلدل بکی تاسو لره خلق فآواکم والله در لمدینی طیبه کې زیدر کو وایدکم بنصره او مضبوطی کای تاسو په خپل امداد باندې ورزقکم من الطیبات او رزق درکړه تاسو له پاکونه مراد ته غمال غنیمت ته او ټول هغه سيزونه دي چې الله ورکړي خپل بندگانو ته لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو د الله د احسانات شکر ادا کړئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تخونوا الله والرسول خیانت مکوئ د الله او د پیغمبر د الله سره وتخونوا اماناتکم خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې خیانت یو لوی جرم نه وعلموا پوشی انما اموالکم بیشک استاسو دا مالون و اولادکم اولاد فتنتن یو ازمائش و امتحان دے دا مول اللہ دا دن من نکی وان اللہ یقینا اللہ عنده دا اللہ سراجر عظیم اجر دلوی
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ان تتقوا الله کچرتا سو الله نو یریدای یجعل لكم فرقانا نو مقرر بکی اللہ تاسو لا او بگرزی اللہ تاسو لا فرقانا فرق پمن د حق او د باطل کی تقوا در کراشی نو حق او باطل بدل جدا جدا ښکار کی یا فرقان یو نور بدر لزرونو کی واچي چې تاسو وداغه په سبب د حق او د باطل پمنځ کی تمیز کوي ويكفر عنكم سیئاتکم لری بکی اللہ تاسو نه بدای تاسو گناهونه بدر لمعاف کی ويغفر لكم بخن بدر لو کی والله ذو الفضل العظیم الله خاوند مهربانی لوی دے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ او کله چې چل ول کړه استا بارک یا کسانو کفرو چې کافرو لیثبتو کدی د پاره چې تا بن کېو دي تړي او یقتلوا کیا قتل کېو یخرجو کیا د وطن له شړی ويمکرون او دای مکر جوړولو دای چلول جوړولو استاد قتلولو د پاره ويمکر الله او الله استاد خلاصي بندوبست کولو والله خیر الماکرین الله دې بهتر غورا په بندوبست کوونکو کې غورا د بندوبست کوونکو نه والله خیر الماکرین الله دې غورا د بندوبست کوونکو نه وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کله چولسته شي پدوی آیاتنا زمونږه تتلا علیہم آیاتنا کل چولستیشی پدوی بانے آیاتنا زمونگا قالو نوائدوی قد سمعنا بیشک واورد المونگا لو نشاو کزمونگا خوخشو لقلنا مثل هذا نخام خامونگا بم وایو پا مثل دی ان هذا الا ساطیر الاولین ندے دا قرآن مگر دروغ دی دا پخوانو یا خیسی دی دا پخوانو وَإِذْ قَالُوا كَلَچ ویلو دی مشرکانو اللهم یا اللہ ان کان کچریوی هذا دا پیغمبر یا دا قرآن هو الحق من عندك داوی حق اور اشتیاز تا دا طرفنا ومونگے مخالفت کہو فامطر علینا نورور پمونگا بانے حجارتن کانی من السماء دا اسمان دا طرفنا اویتنا بعذاب علیم یا راولی مونگتا یا وذاب دردناک دمر ورتزان کافر لپا حق اخکاری دو وما کان اللہ ندی اللہ لیعذبهم چی عذاب ورکی دوی توان تفیہم آلان کے ایزما محبوب تپدوی کی موجودی دا قانون الہی دے چی نبی پہ یو قوم کی موجود نو عذاب الہی نرازی تاسو گو رہی نا قرآن کی چکل پہ یو قوم عذاب براتو نبی لبیوی تتیوزا وجود دا نبی دا پہ یو قوم بانے دا عذاب دراتو نمانعوی وما کان اللہ ندی اللہ لیعذبهم چی عذاب ورکی دوی توان تفیہم حالان کی تپدوی کی موجودی وما کان اللہ معذبهم او ندی اللہ عذاب ورکون کے دویتا وهم یستغفرون حالان کی دوی بخن غاڑی دا بخن چا غختن بعض مومنان پا مکہ معظمہ کی لحجرت نپاتی وی بخن غختا نو د مومن د جړاو د فریاد او استغفار د وجنه په کافر مذاب ناراضي یا بعض علماء لیکلي کافر کې استغفار وای نو اخرت بارکه دره څه فائدہ نه ورګ ایمان نشتا او دنیا کې په عذاب الہی ناراضي وما کان الله معذبهم او نه دی الله عذاب ورکون کې دوی تا وهم یستغفرون او حالان کې دی بخنه غواړي وما لهم سدید وی لرا اللہ يعذبهم دا چه عذاب بنور کوي دوی تا اللہ وهم يسدون عن المسجد الحرام او دی خلق بندی دا جماعت عزت مننا وما كانوا اولیاءه یا خدا مانا وما كانوا اولیاءه ندی دی مستحق والیان دا مسجد حرام ان اولیاءه ندی مستحق والیان د مسجد حرام الا المتقون مگر پرهیزګاران
چې دا اولیاء او دا ضمیر مسجد حرام تراجی یادا مانام درست وا وما كانوا اولیاء او ندی دی دوستان دا الله مشرک څنګه دا الله دوست کی دیش ان اولیاء او ندی دوستان دا الله الا المتقون مگر هغه کسان چې ځان د شرک نه بچ کړي ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه پوهیږي نه وما كان صلاتهم او نو مزدوی عند البيت د بیت الله شریف سرا الا مکان مگر شپیلی وتسدیه او تاړیوال لیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن ډېر د دوی نه پوهیږي نه وما كان صلاتهم او نو مزدوی عند البيت د بیت الله شریف سرا الا مکان مگر شپیلی وتسدیه او تاړیوال یعنی مسلمانانو چې عبادت کول دی بشپیلی او تاړیوال چې د عبادت په دای باندې ګډ وډ کی د عبادت په دای ګډ وډ کی دا د مشرکانو طریقہ د عبادت غنول چې په پیغمبر قران ګډ وډ کی موږ په ګډ وډ کی وما كان صلاتهم او نو مزدوی عند البيت د بیت الله شریف سره الله مکان مگر شپیلیو وتسدیه او تاړیو مگر تاړیوال نه په کار لکه باز خلک جلسو کی تاړي علماء لیکلي دا د مشرکانو طریقہ او شریعت کی اجازه تم کړنو تاړیوال د زنانو کار لکه مسک امام غلط شي کنه نو حدیث کې راځي مقتدی چې نارینه نه دی وای سبحان الله وشي په خبره وای او زنانه کولای امام غلط شو نو چون کې دی आवाज عورت ته دا خو سبحان الله نشي ویلې نو حدیث کې راځي دا بدا څه کوي دا لاس بولټه دی بل لاس لراوا شي امام لو پته ولګي چې په قرأت کې غلط شي دا الله نبی وای انما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء امام کا غلط شي نو سبحان الله ویل د سړو کار دی او دا تاړیوال دا زنانو کار دی وما كان صلاه من البيت الا مكاء وتسديا او یو قوم سره مشابهت باندې کې تاړیوال نه چا کارو د مشرکانو طریقہ مسلمان به مشرکانو سره ځان نه مشابه کوي او یا کو شریعت جائز کړي مونږ دا زنانو کارو وما كان صلاه من البيت الا مكاء وتسديا او نو مزددی د بیت الله شریف سره الله مکان مگر شپیلی وتسدیه او تاړیوال فذوق العذاب نو سکه عذاب بما کنتم تکفرون با سبب چوي تاسو کفر کوونکی ان الذين كفروا بشکا کسان چې کافر دي ينفقون اموالهم خرج کوي دای مالونه خپل یسدوا عن سبیل الله د دې لپاره چې خلق بن کړي د الله د لارې نه فسينفقونها زرد چې دای به خرج کوي دا مالونه ثم تكون عليهم حسرتا او بیا به شیدا په دی باندې افسوس ثم يغلبون او بیا به دي کمزوریم کړي شي والذین کسان کفروا چې کافر دي الی جهنم یحشرون جهنم ته بجم کړي شي لیمیز الله الخبیثا دې د پاره چې جدا کې الله پلیت منت طیب د پاکونه ويجل الخبيث او ګرځي دا پلیت چې کافران مشرکان دي بعض هو لا بعضن بعض د پاسه د بعضه فيركمه نراجم کی دی لره جميعا طول لرا فيجعله في جهنم نوې ګرځي په جهنم کې ورې غرزي اولئک هم الخاسرون دا کسانم دي تاوانيان قل للذین وای محبوبا کسانو تا کفرو چې کافران دي ینتهو کچر منشل دای دې خپل شرک او کفر نا یغفر لهم بخنه بوکړي شي دوی تمالا قد سلف چې کوم مخکې د دې ظلمونه او ګناهونه تیر شوی دي و ان يعودوا کچر دای واپس کیږي په خپل کفر او شرک فقد مزت سنت الاولین بیشک تیر شوی د طریقه د عذاب دړمبنو وقاتلوهم الله وی جهاد کوي د مشرکانو سره حتا لا تکون فتنه تر دې چې پاتې نشي شرک لا تکون فتنه یا فتنه دلم وی چې پاتې نشي یو زور د کافر په مؤمن باندې فتنه یو مؤمن د خپل دین باره کې پامن
ويكون الدين شدين بلنا كله لله طول خاص د الله لپاره فین انتهو کچر من شلوی فین الله بیشک الله بما يعملون بصير باغ سبانه چې عمل کوي لیدون کړي وین تولوا کچر واوړي دلوی فعلموا پوشی ان الله مولاکم یقینا الله دې دوست تاسو نعم المولا د الله ډېر خو دوست دی چا سره چې دوستی کوي نو غزایا کوي نه ونعم النصير او ډېر خیم دادی دې د الله